گوری ورت امام بخاری رحمہ اللہ پلار انتہائی بیمار دے تکلیف کی دے اسماعیل رحمہ اللہ تکلیف کی دے بیمار دے دی خوام خپلوان ناستی دی خوام خپلوان ناستی دی امام بخاری رحمہ اللہ مور مبارک راغلان خاون ورتوی اے زما بی بی سلیکل در کو ما دازان سروالا او اے خپلوانو تاسو ټول گواو سی دا ډیر خمالدارم اے زما خپلوانو گواو سی زما پچا باندې د دینه بعد پیسې نشتا کچا تاسو تروړل احسان بوي خو زما پچا باندې پیسې نشتا تاسو گواو سی بس ما تخپل حق را رسیدل تمره لوی کاروبار او پیسې ختم شي امام بخاری رحمه الله د خپل بیماری نه درې میاشتې وړاندې ځکه زمونږ د فقهاو مسله دا ده چې سړی په بیماری کې وصیت وکړي او دې کې وفات شي نو وصیت باطل دی ځکه دا خو د خپل بچو مال دی دا پردي مال نه اوس تقسیموي چې کله صحت روغ خپل مال به تقسیم کړی وي درې میاشتې د بیماری نه وړاندې چې د امام بخاری د پلار بیماری راځي خپل حساب یې ولګولو زما پیسې پلان کی سره دي ورغلې په ما دي حق شته او جی دومره حق تر باندې د امام بخاری ورته اداره کا نور در سره پاتې شوی او وی خما سر لیکل وکا دلته پلان کوي مدرسه ده او په دې کې طلبه دي او علما دي داغي مشر راوستو ورته وی دی به زما د پیسو نه تا ته سودا درکې ته چې څومره سودا وړي دي زنه بوړي بل سرم داسې پیسې چې کومه پاتې شوي هغه ټولي په ژوند باندې صحت باندې درې میاشتې بعد یا 2 میاشتې او 6 ورځې بعد امام بخاری پلار د بیماری باندې مبتلا کیږي چې بیماری راغلا دی به کله کله جړل کله کله به خاندل چا دې تاسو کو چې خان دی ولې او جاړې ولې وی جاړم په دې باندې چې یو عظیمه ونه زما په غیږ کې راشنه کیږي او دومره خلق داغي ونی نه زما په غیږ کې راشنه شي او خلق داغي نه میوي خوري نو زه حیران یم چې دا څه چل دی او جاړم په دې باندې خاندم په دې باندې او جاړم په دې باندې چې دا میوه ونه زما په غیږ کې را اوچتېدل دا هم داسې خوب نه دی کاش چې د دې میوې نه مام خوند اغستی وی د دې میوې نه مام خوند اغستی وی بهرحال امام بخاری په خپل پلار باندې بیا وی زما پلار چې زما مور قصې کوي چې دومره محتاط انسانو دومره احتیاط به کولو امام بخاری رحمه الله پلار وفات کېدو دا وصیت وکړو دویمه خبره مور تقید امام بخاری اے زما ټبر ورا تا ته چې کوم بچه الله درکړی دی محمد نامه دا اے بی بی دا نامه ما نه دی ښودلی اوس راز ښکاره کېږي دا نامه ما دا نامه نه ده ایښودلې و بی بی رانږدې شه مور د امام بخاری وی زه نږدې شوما ما ته وی اے بی بی کله چې دا ماشوم پیدا کېدلو وشپې مسلسل ما اولو العزم پیغمبران خوب کې ولیدل ما ته وی محمد دی مبارک شاه نوم د هغې ځای نه انتخاب شوی اے بی بی وورا دی بچی باندې زما نه بعد علم وکا او اے زما بی بی زما په بچی باندې زما پیسې ولګوا زما بچی باندې د بل چا پیسې ملګوا اے زما د خاندان افراد ټول گوا اوسئ زما دی د خدای په ذات قسم وی چې زما پیسو کې یو روپۍ حرام نشتا نه پکې حرام روپۍ شتا نه پکې مشتبه روپۍ شتا زما دی د خدای په ذات قسم وی چې ما په خپل کاروبار کې انتهایی احتیاط کړی دی
نو زما په بچو باندې زما مال ولګوئ. امام بخاری مور دا. امام بخاری رحمه الله 100 کال سکول تلاړ، مدرسې تلاړو. هغه وخت کې چې کوم سیستم د لیکلو هغه یاد کو. کم ماشومان چې 10 کال کې کار کوي، امام بخاری می 3 کالو کې هغه کار کړی دی. وی عمر یا وکالا یا د دینم کم. امام بخاری ته الله رب العالمین د علم د پاره سینه کولاو کړه، سینه کولاو شو. امام بخاری می مور ترازی ورته اے موري زما او اے موري مال پیسې راکا، علم حصول د پاره زما. واړه کتابونه دلته یاد کړل. د شپې به امام بخاری لګیو ځان سره. مور به ورته ویل اے بچیو عمر دې کم دی، زه چې را پاڅېږم ته ویښ ناست یې. و بچیه زه تا ویښ ګورمه، ستا شونډې خوځېږي و بچیا دا تسل ولي. ورته وی مورې زه خپله مشغله کېما. مور ته حل نه وی چې قرآن شریف یادوم، احادیث یادوم. راز نه ښکاره کوي، راز پټ ساتي. امام بخاری رحمه الله عمر د 10 کالو نه 15 میاشتې، د 10 کالو نه 7 میاشتې، د 10 کالو نه 8 میاشتې ور واوښتلې. نو 4 میاشتې کم 11 کاله عمر یا 10 کاله عمر. امام بخاری رحمه الله د یو لوی محدث مخې ته کېناستو، هغه حدیث اورئ، طلباو ته دې لګې دی یادیا. په دغه موقع باندې د حضرت شیخ د خپلو شاګردانو ته 1500 احادیث وورول. ټوله ورځ تېره شوه. امام بخاری رحمه الله الګ دی ناست دی. استاذ به ناګهانه ورته ویل بچیه کور ته نه ځې؟ مور به دې په انتظار یي. زه بچیه کور ته لاړ شه، ته سهار نه راغلی دلته ناست دی، د طالبانو شاته ناست دی. بچیه کور ته لاړ شه، بچیه کور ته لاړ شه. بس ده به اشاره سر وخوځولې ښځې ځم، لاندې به یې کتل. بیا 500 احادیث سندن ټول تیر شو. استاذ आवाज کوي چاته احادیث یاد دي؟ چاته احادیث؟ چاته نن سبق یاد دی؟ ها د نن زمانه زما په شانت طالبانو. قسم په خدای امام شافعی رحمه الله امام وکی ته ورغه ورته وی اے شیخ محترمه حافظه می کمزور ده. امام وکی رحمت الله علیه ورته وی دای استاد دی، ورته وی بچی ګناه پرېدا، اے بچی ګناه پرېدا، حافظه به مضبوط شي. عزیزانو امام شافعی ګناه چیرته کولا؟ اخو د داسې زنانه زوی دی چې دا 2 رکعاته تهجد کوي، مور 12 رکعاته تهجد کوي. چې دا نیمه شپه ولاړې مور ټوله شپه ولاړی. خو لیکن امام شافعی تم به استاذ وی ګناه نه ځان ساته، ګناه نه څه کوه. نن وایم اے طالبانو د خدای روی ومنئ، الله ته توجه کوئ. ما ته یو کس راغی وایي ستاسې یو طالب راغلی او ما نه کتابونه غوښتل، پیسې غوښتلې چې کتابونه علم ماله پیسې راکړه. ما ته خندا راله مالې بله ور دا طالبان شته دی. یو طالب راغی وایي بیا ملګرو ته خبره کوله وایي د هغې څه ضرورت دی. ما ویل طالبه سوال درته کوم چې ستا ضرورت په دې مدرسه کې ړومبی به ما ته وایي، که زما نه پاتې شو بیا بل چا ته وایه که پلار ته مه وایه ما ته وایه، زما بچی چې خوري تا ته به میلاویږي. اچاره دوی کمبل نشته، د خپل سر کمبل مې راوړ هغه له مې ورکړه. ما زما د نبي سنت دی که نه. صفه کې ناست او صحابي بیمار دی، طالب العلم دا دین دی. هسې اورول نه پکار، قصې درته بیانو. بس دومره قصه مې وکړه او تاسې ها ها او ما ها ها نه ده، عمل غواړي. سرداري قانون کور ته راغی، عایشې ته وایي یمني صادر راواله. مور د مؤمنانو یمني صادر را اخلي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په اوږه واچولو، 2 رکعاته مونځ یې وکړو.
ځان نه تو کو به لاړو صادر واپس راغون کو د طالب العلم د صفې ته وی بچی دا والا هغه مبارک په جړا شو صادر کله سترګو سره لګي کله سینې سره جاری ورته یا رسول الله صادر واپس والا دا خوستا په بدن خپل ښکاری نو تا چې نعمت واغوستو د الله شکریه دې ادا کړه اوس ما ته واپس ولی راکې او ورته وی ما په صادر شکریه ځکه ادا کړه چې د دې راکولو سره تا ما ته وویل چې ای بچوړیا زه به قیامت کې خپل عمل پیش کومه قیامت کې ما نه تپوس شي زه به وایم چې یا رسول الله زه دې بچی یم محبوزه خوشحاله په دې ما چې زه دې بچو کې راوستلم لیکن نبی علیہ السلام چې د کور نه به سیز را وایستو واپس به نه وړلو دا څه زمونږ د دایرې اسقاط خو نه دی قبض په موږ مولیانو باندې کې به تاسو واپس کو بدریم به کوئ ما ته چا ویل هله اسقاط راوړو طالبان ناسو یو مړی ته تلو چې هله اسقاط قبض کو ټول طالبان ناسو مولیانو بکی نو هغه یو ته 50 بل ته 50 نور جب دوا چې ما ته غل راغی موري سه مال چې او که په دې منګه به سبا درې مکو مال بالکل په مکو درې مکه به تاجی سے براغواړي ملک سے براغواړي خان سے براغواړي دا د فقیرانو مال دا فقیران دلته ورکه مقبره ته اس مال چلول کوي خدای سره دوکي کوي قبضم دغه حال من قسم دې دا نه کو سود ته هیله نه جوړو په ایمان و جوړو کنه جوړو خراش د امام بخاری د پلار حالو ګوري نتیجه سره اوتا امام بخاری لسکالا ومیشتی لسکالا اتمیشتی لسکالا شپږ میشتی عمر دی امام بخاری رحمه الله د طالبانو شاته ناست دی استاد شیخ اعلان کی سوق بزما سبق واوري 500 احادیث بچاته یاد وی سوګوی ما ته سل یاد دي سوګوی ما ته 70 یاد دي سوګوی ما ته 50 یاد دي ماشاءالله ماشاءالله 150 چې به تیر کوم ټول به یاد کی امام بخاری رحمه الله مبارک میں شاته لاس ته وګته اوچا تکړه ورته شیخ اجازه وکای ان شاء الله تا چې کوم احادیث اول څنګه چې تا ویلي ان شاء الله داسې به درته درورو ما شیخ ورته وی بچیا تا ته څنګه یاد دي عمر ته دې وګوره علم ته دې وګوره امام بخاری شروع شو و قربان ستا د شان امام بخاری خو ستا خپل شان ډېر لوی دی خو ستا د مور او د پلار شان نه قربان شمه دا کمال ستا لږ دی خو د مور ډېر دی دا کمال ستا کم دی خو د پلار ډېر دی امام بخاری شروع شو شیخ قلم خوله کې نیولی ورته ګوري کله امام بخاری ته ګوري او کله ځان ته ګوري ورته وی ای بچیا ستا کور کم ځای دی خپل ځای ورته خو د پلانکي ځای کې مې کور دی وی بچیا درځمه سلوی خورزی بعد امام بخاری ملاقات تلاړو ورته استاد محترمه تکینا ما سنوے سبق یاد کړه دے زما سبق اورا خو کټیم در سره وی د بل طالب ټیم راکا و ما تخپل ټیم راکا ورته وی بچی ټیم را سره دی تبه ما ته په دی وړو شونډو باندې زما د معشوقي کلام اوره او زبا ما سره ټیم نشتا و بچیتی اورو زبا ورته وکیدما 70000 احادیث ورته اورول بیا وی سبحان الله بیا وی شان امام بخاری بیا وی شان امام بخاری او غیر سال عمر ته نه رسیدله 70000 احادیث اورول دا د امام بخاری د مور دا د امام بخاری د پلار برکت ته ورته وی بچیا یو سوال کوما مور لدی لیکل ورزی کنا
ورتوی بالکل زما مور ډیره قابله ده. ورته وی یو پرچه راوړه، پرچې باندې ورته ولیکل، ورته وی که ته یقینا په ورځ د قیامت باندې ځان امتی د جناب رسول الله کې ځان را پاسول غواړي، نو ستا د خدای په ذات قسم وي د دې خبرې جواب ولیکه چې ستا په دې تربیت د بچي کې کم مال لګولی دا حلالو که حرامو. د امام بخاري مور ورته ولیکل، ورته وی دا ټول مال حلالو. دا ټول مال سو ما مقصد دغه دی. نن موږ مدرسونه 2000 کسان فارغ شي، سو بیا یا عطر خرڅو یا مسواکونه خرڅو، ټیک د هر څه جایز دي، مسواک خرڅې، عطر خرڅې، د کتاب مالک مولا پکې پیدا کولی نشو. امام بخاری دومره لوی عالم دی، کوفی ته لاړو، دی ډیر سفر بصرې ته 4 سفره کړي. عراق کې بصره دا د علم خارو، خو د کوفی په شانته خار د علم یوم په عراق کې نه دی پاتې شوی. د کوفی خار دا داسې مشهور او معروفو الحمدلله، لکه نن چې زمونږ د دیوبندیانو مدرسې مشهور او معروفې دي الحمدلله، داسې معروف او مشهوره مدرسې وي التا. ولی په هغه کې د امام ابو حنیفه په شانته خلق اوسېدل. اے امام بخاری بصرې ته 4 ځلې تللی او بېشماره چې شمار نه دی شوی دا کوفی له تللی. چا ورته ویلي ته اکثر بعضې خلق دا د نن زمانې والا خوشاټاري وی امام بخاری د هغې په خبره عمل نه کوي د امام ابو حنیفه رحمه الله. تا د امام بخاری حال نه دی مطالعه کړی. د امام بخاری 3 اتفاقی استادان هغه د امام ابو حنیفه د شاګردان دي. دا خو تا کتلی نه دی. امام ابو حنیفه هغه ونه ده، هغه میوه ده چې عرب او عجم، شمال او جنوب، مشرق او مغرب الحمدلله داغه په علم باندې سیراب دی، داغه په علم باندې سیراب دی. امام ابو حنیفه رحمه الله کلی ته بار بار ورځي. اے امام بخاری رحمه الله سوئی، امام بخاری رحمه الله وی دی کلی ته شاگرد خاص د جناب رسول الله عبدالله ابن مسعود راغلو. هغه د علم عظیم سمندر دلته پاتې شوی دی او د هغې اوبونه چې چا پټې اوبه شوي دي او په هغې کوم بوټي را زرغون شوي دي انشاءالله د هغې د علم اثر به پکې پروتي. بار بار به هلته تلو، کوفه کې علم ډېر حاصل کړی. تپوس لپاره به کوفې ته تلو، جزئیاتو کې چې کلم شک راغلی بلې مدرسې ته نه دی تللی، ډایرکټ د امام ابو حنیفه شاګردانو ته تللی دی. الحمدلله ادب پکې څومره دی. امام بخاری د خپل استاز دربار ته ماښام ټیم ورسېدو، چې ورسېدو نو امام بخاری داسې یو ونه ده هغې لاندې پړاو واچولو. چا ورته ویلي اے مسافره څنګه راغلی؟ وی اسې راغلی چا سره مې کار دی. مولانا صاحب شیخ صاحب چې د چا نه تپوس کوي هغه جومات ته راغی د ماخستن مانځله، دې مونځ وکړو او بیا لاړو ونې لاندې شپه وکړه. نیمه شپه کې عالم خوب ګوري راپاڅېدو چې بار څوک میلمه راغلی چې هر څوک دی ناشنا خوب مې ولیدو. څه مې ولیدو؟ ناشنا خوب مې ولیدو. راپاڅېدو خوب نه ډایرکټ او چې څه په خوب کې لیدلي و هغې ونې ته ځان ورسولو. زمونږ یو قاري صاحب دی خوب یې لیدلی او زمونږ د مدرسې باره کې د 2 کونه سردار مبارک چې کوم ځای کې لیدلی او دلته چې راغی ویل بس همدغه ځای دی. وی دلته ما حضور پاک مبارک لیدلی صلی الله علیه وسلم. یاد ساتئ خوب کې خطا کیږي نه. شیخ ډایرکټ لاړو هغې ونې لاندې یو کس پروت دی، داسې ډډه باندې پروت دی، د خپو کشارې واورېدلو. امام بخاري ناګهانه په دې
طرف باندې راواوښتلو او د خوب د پاسېدو دعای وویله چې وې کتل دا مولانا صاحب چې چاته دی راغلی دی ورته ولاړ دی خپو ته ورته وې بچي څوک ورته وې نامه مې دا محمد بن اسماعیل ورته وې بچیه پاسه غاړه راکا او دا جبه دې را وباسه امام بخاری ته وې جبه بهر کا جبه ورته بهر کړله د امام بخاری په جبه باندې ګوته راښکله بې هغه ګوته خپلې خولې ته یوړه ورته وې ای بچیه څه ټیم وړاندې مې خوب ولیدلو چې ستا دلته ملاقات ته امام ابو حنیفه رحمه الله راغی او تا ته په خوله کې لاړې مبارکې درکړلې ته کله راغلی او دلته ناست ورته وې زما لږ ټیم کېږي ټیم ورته نه ښی مخکینی اولیاء ډېر لوی خلق دي ورته وې دروغ مه وایه ما ته صحیح حل وایه نو دروغ خو اوس ویلی نه شي وایي لږ ټیم وړاندې راغلی مجي توریه نو لږ ټیم وړاندې مازدن چې ماښام راغلی مجبور یې کو وایي ته وختي راغلی ځکه چې ستا خوب ته دومره لوی شخصیت راغی ستا ملاقات ته نو بچیه داسې خبره ده چې تا ما ته حل ولې نه ویلو ورته وایي زه ستا نه د علم د حصول په نیت راغلی وم نو چې ما اوس بې ادبي کړی او ستا د ټیم مې خیال نه وی ساتلی نو ما ته په دې علم کې بیا برکت نه حاصلېدلو دغه زمونږ حل دی موږ ته دلته کتاب ویو هلته بیا پسې 200 قسمه خبرې کوو د علم کې برکت پاتې کېږي اوس زمونږ نه شاګردان 2.5 پاوه غټ دي موږ 2.5 پاوه د هغې نه لاندې وو بیا چې زمونږ استادان دي الله دې معافي وکړي زه خو انشاءالله فخرن ویم تحدیث بالنعمت ویم تحدیث بالنعمت ویم انشاءالله ما نه خورو کې خوشحاله دي انشاءالله زه د بچو داسې احترام کوم زما د استاد شرح جامع استاد د هغه زوی دی یو ځل زما پیزار موږ سره تعلیم ملکه زما پیزار له دې راس راوړو بیا بنیل کې زه به ستا پیزار سم ته زما د استاد زوی ادب سلسله ختمه شوه الله دې مونږ کې ادب راولي الله دې مونږه د حلال مال خاوندان وګرځي نو چې بچی د قرآن او د حدیث عالمان کول غواړي نو په بچو حلال مال ولګوي حلال به لګوي انشاءالله او دویم د دنیا طالبان مو جوړېږي زما دا بیانات اکثر به نور مرګریم اوري وجره کې کوم طالب ناس هغه هم اوري یا په هر شکل اوري خو درخواست مې دا دی چې یاره نو دنیا طالبان مو جوړېږي الله دې موږ د آخرت طالبان جوړ کړي دنیا باسم الله راکوي صرف خبره د بالول خبره ده بالول ته هارون الرشید داسې ناس سمندر په غاړه باندې پرې راغی یخني ده ورله زه بالوله چې نن دله سمه شپه درکړم مړه چې شپې ورته ورکړه ښه مزېداره هر څه یې ورته برابر کړل سار چې شویل بالوله شپه څنګه وه ویلې شپه وه او تېره شوه هېڅ غوسه ورته راغله دا څرنګه شی دی مړه شپه وه او تېره شوه زمونږ غوندې ویله جي خدای دی بس ته چې لارې ما جنت کې وکتلې که مونږ ویو که نه بېګا جنت کې وي تا خو ټوله شپه جنت کې تېره کړه یاره وایي شپه وه او تېره شوه نه خانجي لاړه خبره وه ختمه شوه خوند یې ورنکو دا خدای به بیا سبا را باندې ګیر سبا بیا یخ یخنۍ ته ناست بالول هارون الرشید پرې راغی ورته څنګه چل دی وایي بس شپه ده ناست یم دلته وایي ښه سبا پرې راغی بالوله شپه څنګه وه وایي شپه وه تېره شوه نو ویل خدای دې پهلوان مور که هغه م شپه وه ویلې به دې وی چې هغه ښایسته وه مزېداره ویل نه صرف دغه یو نقصان په هغې شپه کې و چې نن مې 15 سپارې قرآن شریف لوستلې او چې هلته مې شپه وه نو 2.5 سپارې تلاوت مې وکړو هلته دا نقصان و په هغې شپه کې الله دې مونږ ته دغه صفات راولي هلته چې شپه وه کمبل کې ګرمه نو 2.5 سپارې تلاوت شو دلته مې چې شپه وه 15 سپارې تلاوت شو الله دې مونږ ته د ټیم د دې نعمتونو خدای راکړي شکریه به ادا کوو خو داسې بیا نه کوو چې دا مطلوب وګرځو کله به ښه وي کله به نه وي کله به ډېری او کله به انتظار کوو الله دې زمونږ او ستاسې کامل ایمان نصیبه وګرځوي زه اخر کې یو خبره کوم اگر چې علما ناست دي دا خبره ماته مناسب نه ده خو نه چې څومره زما وس هغه به کوو انشاءالله زمونږ د دې مدرسې اوس اشد ضرورت یوې ټینکۍ ته دی زمونږ ټینکۍ نشته نو درخواست مې دا دی چې ورونو په هغې باندې مونږ پرون هغه ورور مې انجینر صاحب هغوی څه حساب ولګولو څه 8 لاک 8.5 لاک روپۍ پرې راځي نو درخواست مو دا دی
چې بس الله ته پته ده چې څه زما و الله دې ما ته نور هم راکړي چې ویې لګوم خو ما نور وس نشته دی تاسو ټولو ته پته لګي دې کلي کې به داسې کس ونه وایي چې ما ورته 15,000 روپۍ ورکړي مولوي صاحب که دا سوګي اوچت دې شو دی وایي بالکل د اعلان وکړي زه په ګیره باندې چاړه ورته کېدم ما خپل ځان مخ په وله تور کړم الحمدلله دا څومره کار مې چې وکړو څه ما سره خپلو ما قربان کړل الله دې نورم توفیق راکړي خو بله شپه زه چې راپاڅېدلم دوی 4 بجې طالبان پاسېږي اول دله دا صورت بیانوم بیا پې نور سوچ کوئ 4 بجې طالبان د جمعې پاسېږي او په دې ټوله مدرسه کې طالبان اوبه نه وي ځکه چې زمونږ بله رګړیم شروع ده بجلي نه او جنریټر یې خرابې دي نو موږ یو داسې یو ډګۍ موږ جوړه کړو چې زمونږ که دا اوبه نه یخې دي وي خیر دی بله شپه طالبانو په واوره باندې مو اودس کولو خوا د استاد یې وخي هله ناوخته راغلې زمونږ دې خوا محلې والا جوماتونه دي دې خوا هلته طالبان تلي وو هغې جومات ته دې حجرو ته دروازې والي دي اکثر ملګري به انشاءالله دلته ناست دي نورونو چې ضرورت نه والله کې در نه وغواړم قسم په خدای کې در نه وغواړم والله بالله زما قسم په خدای زه تاسو ډېر غیرتي یم زما عقیده دا ده خو اوس نه مې بار ده اوس نه مې ځکه بار ده چې زه خپله په دې وخت کې څومره قرضدار یم نو یو الله ته پته لګي خو هغه زما ذاتي قرض انشاءالله دومره ټوټه ځمکه به مې وي چې خرڅ کړم ستاسو دا قرضې پې خلاص در نه غواړم چې ما تا قرضې خلاص کړي هغه ما راغستي زه پوه شه او ما عامله پوه شه خو ضرورت د دې شیانو دی رونو سریا سمټ او د مزدور پیسې ما سره هیڅ هم نشته ما ته پرون دیړي ماران د ناستو 8,000 چا راوړي او استاد هغه مې کړلې 15,000 مې نورې را سره وي ورسره مې یو ځای کړی او هغې مزدوران ته مې ورکړو مال بیا به جمعې په ورځ باندې ګورو دا چې کوم صادر ستاسې راغونډ شو دا به هغوی ته زه سواله کوم که لسي او که شلي بس خبره ختمه شو نور نورونو تاسې ته مې دا خبره وکړه یا مخکې ما ویلو چې کوم مدرسه قرضداري نه زکات پې نه کېږي دا بیا مې هم ښه ځکه زکات دا مستحق دپاره پکار دی نو فی الحال دپاره که تاسې دا مهرباني وکړئ موږ ته زکات مخکې راکړئ نو احسان به مداوي چې موږ د 2-3 میاشتو کې دا ډګۍ برابره کړو چې را روان طالبان زموږ راځي چې هغوی بیا مشکل نه وي د شپې طالبان دي ګرځېدل ډېر سخت کار دی نو درخواست مو دا دی چې په هغې تقریبا د 8.5 لاک نه 9 پورې تقریبا خرچه راځي نو که داسې 10 کسان پیدا شي او 1 لاک ومني نو بس 10 لکه روپۍ شي بیا چاته محتاج کیږو نه او که 20 کسان شي 50,000 روپۍ ومني انشاءالله بیا هم چاته نه محتاج کیږو خدای هم دې د چاندې راغونډولو سوال نه او ګرانه ده ګورې ما هم زه ګورې تقریبا چې څوک به هم دا ثابت لګي چې مولوي صاحب کارخانو کې ولاړو او که زم په نوم څوک چاندې په دوکانونو ګرځي نو خو دنیادار سړی غر دی ګرځي به او که زما زوی درغې پوزه کې ورته پړی واچو داسې رای کاږئ چې دا ته د مولوي صاحب ترجماني نه کوې ته د ځان نفس دپاره لګې زما زوی به هم نه غواړي که زما زوی هم زکات ورکړی ما ته وایي چې موږ ورکړی زکات ما ته باقاعده به راته وایي چې موږ ورکړی انشاءالله ستاسې پیسې د الله په مدرسه کې ولګوي ستاسې پیسې د الله زما په بچو نه لګوي الله دې زما د بچو پیسې ستاسې مدرسه کې قبولې کړي الله جل جلاله دې دا مدرسې دا ضرورت د غیبو نه برابر کړي نو په دې خبره خو به خفه شوي نه تاسې چې خفه نه یې نو درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه یو زمونږ څو جمعې وړاندې څه ټیم وړاندې زمونږ د مدرسې ته به یو بابا و د کراچي و بیا بارمل کې اوسېدلو 20,000 روپۍ هغوی به تقریبا 20,000 کله 25 دا به یې رالیږلې داسې کله 22 خو هغه به یې رالیږلې او هغه وفات شوی څه موده وړاندې وفات شوی نو هغه بوډۍ مور درخواست کړو نو هغه دعا درخواست کړو هغې دپاره به دعا وغواړو چې زما خاوند ته دعا وغواړئ بس موږ تعلق هم دغه وي چې موږ د آخرت سوچ ورته وساتو هغې له دعا وکړئ نور ملګري ټول دعا کې یاد کړئ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه الہ العالمین خدای زموږ د ټولو الله خاتمه په ایمانو کې الله کریمه د امام بخاری رحمه الله د پلار په شانتې حلال مال موږ او زموږ د ټولو دوستانو ته نصیب کړي الله زموږ په بچو مدرسو طالبانو باندې الله زموږ پیسې خرج کړي رب العالمین خدای موږ چې کوم سوچ دی ذهن کې مسدي الله تعالی علم دی مونږ ته زمونږ د دې مدرسې سریه وه
هغه چا دوستانو مخکې لګولې وه نو موږ هغه سریه الحمدلله برابره کړه هغوی پرته د